موږ ته اطلاع میلاو شوه چې داسې یو کس واخر یې بل او د غره نه ګزار شو به چټ پټ موږ ډي سي پي صاحب په هدایت ولاړو. قوم ته دا زه اپیل کوم د اوس نه کوم یو هفته ډیډ لاین موږ ورکوو که په یو هفته کې دلته د دې سنټر د ریسک چې کوم سنټر دی هغه صافو ته را نه وړی شو موږ به احتجاج کوو او موږ به په روډونو باندې ناست یو ولې دا زموږ بنیادي حق بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور اجاز خان مومند د یو نوي پروګرام سره. مینوالو، فضل الله محمد کې موجود یم. دلته کې یو واقعه راغله د محمدګټ سره چې یو کس راپرېوتی و. نو دلته کې زموږ سره ایسوچو صاحب موجود دی. ایسوچو صاحب خپل انټروډکشن وکړه مینوالو سره. زما نوم رستم دی، د لکړو تانې اډیشنل ایسوچو یم. دلته یو واقعي اطلاع موږ ته میلاو شوه چې د ډي سي پي ایاز خان او ایسوچو سردار حسین خان هغو موږ ته اطلاع وکړه چې پاس یو غره کې یو واقع وشو، یو کس راغوزار شو. نو موږ د دې دپاره خپل ټیم ډي سي پي صاحب مقرر کړی و. د هغې دپاره موږ ډېر تیز لاړو او چونکې هغه سر ته چې ورسېدو خو هغه کس پاک رسېدلی و. زموږ د پولیس ځوانان چې ټولو په دابت دغسې ځان رسولی و، ډېره تیزه کاروایي پرې وکړه. هغه یې د محمدګټ هسپتال ته راورسو او بیا یې د هغو وارثه سره رابطه وکړه، هغو ته یې حواله کړو. د ده نوم پشمګل دی، ولې زړګی، د محمدګټ ګلماخیلو کلي سره تعلق دی. ایسوچو صاحب څه ټیم تاسو ته اطلاع وشوه جي؟ اطلاع بر وخت ټیم خو موږ نه و چک کړی، خو بر وخت ډي سي پي ایاز خان سره رابطه شوې وه. د هغې باوجود دغه چې موږ ته اطلاع وکړه تقریبا دا 11:30 بجې وې. موږ ډېر چونکې ډېر تیز لاړو، تقریبا دا ډېر اوچت سر دی، تاسو یې کتی شئ د مخامخ. نو هغې باندې زموږ د پولیس ځوانان ډېر تیز وختل او ډېر چټ پټ کاروایي پرې وکړله او هغې د محمدګټ هسپتال ته راورسوو. جی ریسکیو 1122 والا تاسو څه مدد وکړو؟ هغو څخه زموږ رابطې بار وشولې، خو چونکې هغو د غلنۍ نه چې را رسېدل هغه موږ د محمدګټ هسپتال ته را رسولی و. لکه که موږ وګورو دلته چې کوم دی د کوم سنټر نشته د 122، نو دلته کې په کار هم دی، ډېره غټه علاقه ده، دلته کې په کار هم دی. جی په دې هکله باندې تاسو څه ووایئ؟ بالکل په کار دی، دا خو موږ نه وایو، خو انشاءالله دا خو د افسرانو خبرې دي. د بالا افسرانو د دې خبره وکړی چې هغې ته 1122 ګاډی دلته ورکړی شي. ډېره مننه د ټیم راکولو ایسوچو صاحب. کتونکو ملک فردوس صاحب را سره موجود دی. ملک فردوس صاحب دا کومه واقعه چې راغله که موږ وګورو دلته کې چې کوم 1122 والا دلته کې څه دغه نشته جي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اجاز صاحب ستاسو ډېره شکریه. دا کومه واقعه چې مخته راغله، یو کس دلته لوکل کوم کس چې دی هغه وښوله تللی او هغه راپرېوتی دی، هغه هلته شهید شوی دی. بیا د ډېر وخت نه د هغه ډیډ باډي چې کومه وه، ډېره د افسوس خبره ده، هغه هلته پرته وه. بیا دلته زه دلته چې کوم لوکل پولیس دي د هغې او د مقامي خلکو شکریه موږ ادا کوو چې هغې ورغله او هغه ډیډ باډي ریسیو کړه، دلته هسپتال ته راوړه. خو ډېره د بدقسمتۍ خبره دا ده چې دلته دومره لوی تحصیل دی، یو طرف ته اخوا خویزي بیزي دي، سوران دی، میټۍ دره ده، دې خوا ساپي دي او په دې کې دلته د ریسکیو چې کوم دی د 1122 چې کوم دی دلته مستقل سنټر نشته دی. موږ بار په دې باندې د ډي سره ملاقاتونه شوي دي، د ایس سره هم شوي دي. څومره چې متعلقه ذمهدار کسان دي هغې ته موږ دا خبره په نوټس کې راوستې ده که تاسو دلته مستقل طور باندې تاسو ته مشکلات وي په سنټر جوړولو کې، نو مهرباني وکړئ چې دلته کی سنټر ورکړئ چې په هغې کې یو امبولینس ولاړ وي. دلته تاسو ته دام پته دلته د زیارت ماربل دی، خانقاه ماربل دی. دلته اکثر وختونو کې حادثات کیږي او د نه امبولینس د وجې هغه کس چې کومي په هغه کې څه نه څه ساه پکې وي، دلته دومره وینه ترې لاړه شي چې هغه دلته ساه ورکړي. موږ دا مطالبه کوو او زه دا وارننګ ورکوم که په یو هفته کې دننه دلته موږ ته د امبولینس دپاره چې کوم سنټر دی هغه رانه دلته صافو ته ورنه کړی شو، بیا به زه احتجاج کوم، ټول قوم به زه راوباسم. قوم ته هم دا زه اپیل کوم د اوس نه کوم یو هفته ډیډ لاین موږ ورکوو، بیا احتجاج کوو او موږ به په روډونو باندې ناست یو. ولې دا زموږ بنیادي حق دی، دې ته پته دلته روزانه حادثات کیږي، کله د روډ اکسیډنټ کیږي
کله د غره نه په غره کې حادثات کیږي داسې دا کومه واقع چې وشوله موږ د دې غمزده خاندان د دې سره موږ بالکل ولاړ یو او د دې به انشاءالله هر قسمه تعاون موږ کوو. زه یو ځل بیا دلته چې کوم لوکل پولیس دي د هغې او د مقامي خلکو چا چې په دې اپریشن کې ساه اخیستې ده د هغې موږ شکریه ادا کوو. خصوصا دلته د پولیس چې کوم ذمهدار کس دی رستم صاحب د هغه په نگرانۍ کې د پولیس هلته ورغلي دي او د هغه ډیډ باډي راکوزه کړې ده. موږ د لوکل پولیسو شکریه هم ادا کوو. زه یو ځل بیا دا مطالبه کوم که په یو هفته کې موږ ته دلته د ریسکیو سنټر ساپو ته رانه وړی شو موږ به احتجاج کوو. زموږ سره بل اپشن نشته دی، موږ به احتجاج کوو. په کار هم داسې ده که موږ دلته وګورو ډېر غټ تحصیل دی، په کار داسې ده چې دلته یو سنټر ورکړی شي. دلته موږ وګورو ډېرې زیاتې واقعګانې راځي لکه دا شوله داسې بل اکسیډنټ دي موټرسایکلې دي. نو په کار دا ده موږ هم دغه مشرانو ته او کتونکو دې غریبانو ته ډېر سخت تکلیف وي، ډېر مشکلات وتی. بل موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو د رستم صاحب او د هغه د ټیم چې هغو ته کې لاړ او دغه کوم لاړ شو هغې اسپتال له راوړو. نو موږ ډېره زیاته شکریه د هغو ادا کوو. کتونکو اوس په دې ځای باندې ما او کیمرامین رحمان مومن له راکړي اجازت د یو بل پروګرام پورې.